دویم نمبر حقوق الوالدین، د مور او پلار نافرمانی کول. نو اسلام د مور او پلار ډېر لوی مقام او مرتبه ذکر کړی ده. په قرآن کې بار بار راځي وقضا ربک الا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا. الله قرآن کې فرمایي حکم کوي چې تاسو د الله عبادت وکړئ او د هغې نه پس د خپل مور او پلار سره احسان وکړئ. یعنی د الله تعالی د عبادت نه پس غټه درجه دا ده چې انسان د خپل مور او پلار سره ښېګړه وکړي، د هغوی سره احسان وکړي. احسان څه؟ د هغوی خدمت کول امر ده که نه، او هغې ته خوشحالي ورکول په ځای د غم. مور او پلار ته به تکلیف نه ورکړي، نقصان به نه ورکړي امر ده. خو چې کوم یو کس د والدینو خدمت کړی دی، والدین ته خوشحالي، دغه انسان دنیا هم کامیابی او آخرت هم کامیابی. د ده په ژوند کې برکت وي. دی چې هر کار ته لاس اچوي د مور او پلار دعا ورسره وي، نو په هغه کار کې الله تعالی برکت اچوي. واورېدو دغه شانتې دنیا کې به د خوشحالۍ ژوند هغه به تېروي، تکلیفونه مصیبتونه نه الله تعالی محفوظ ساتي. واورېدو او دغه شان چې کوم دی مور او پلار نو دعا اخیستل دا چې کوم دی د جنت د تلو یو ذریعه هم ده. موږ خلک وایو پښتو کې که نه د مور د خپو لاندې جنت دی. دا داسې نه چې سړی وایي چې مور یې دا خواشه دلته جنت کم دی کې د ما ته چا ویلي وو، داسې نه ده. کله چې د مور او پلار خدمت دې وکړو، دغه نه دې دعا واخیسته، واورېده، نو دغه دعا به چې کوم دی ته جنت ته رسوي. واورېده. بل ځای کې راځي فلا تقل لهما اف. قرآن کې الله فرمایي چې مور او پلار ته به اف هم نه کوي. په دې باندې هم مور او پلار ته تکلیف او درد محسوسېږي. واورېده. نو دې موسی علیه السلام یو پیره الله نه تپوس کوي چې یا الله زما به په جنت کې ملګری څوک وي؟ نو الله تعالی ورته فرمایي چې پلانکي علاقې یو قصاب دی. هغه سوچ کوي چې زه نبي یم او یو قصاب هغه په جنت کې ما سره ملګری، نو دی به کوم داسې خاص عمل کوي چې الله تعالی په جنت کې ما سره ملګری کړی دی، ما سره ملګری کړی دی. بهرحال هغه چې کوم دی روان شو د خپل کور نه او دا قصاب دکان ته ورسېدو. نو قصاب سره کېناستو او دغه شان چې کوم دی قصاب هغه لږ شانتې غوښه راواخیسته، غوښه ترې ختمه وه، آخري ټایم هغه یې په شاپر کې واچوله او موسی علیه السلام یې ځان سره روان کړو، کور طرف ته روان شو. چې کله کور ته ورسېدو موسی علیه السلام یې په بیټک کې کېنو، ورته وی ته لږ صبر وکړه، انتظار وکړه دلته او زه په لږ ټایم کې راځم واپس. نو هغه چې لاړ ټایم یې ډېر واغستو، واپس راغی. موسی علیه السلام ته تپوس کوي چې تا ډېر ټایم تېر کړو، څه دې کول؟ هغه ورته وایي چې زما عادت دا دی زه لږه شانتې ښایسته غوښه، پسته غوښه هغه چې کوم دی روزانه کور ته راوړم. زما یو بوډۍ مور ده، نو زه هغې ته پاخه کړم او بیا چې کوم دی وله ورکوم په خپله لاسو باندې. نو دغه شانتې موسی علیه السلام ورته وفرمایل چې دغه عمل چې الله تعالی ته خوښ شوی دی او په دغه عمل باندې الله تعالی ما سره په جنت کې ملګری کړی. واورېده که نه؟ د خپل مور نه دعا اخیستله. واورېده. او چې کوم یو انسان د مور او پلار نافرماني، د دغه انسان په ژوند کې برکت نه وي. دی چې کوم کار ته لاس اچوي، کار روزګار کوي، چې هر څه کوي، په پای کې برکت نه وي. واورېده. دویم نمبر تکلیفونه مصیبتونه دا به پرې ډېر زیات راځي، بیماری شوي. واورېده. دغه شان چې کوم دی د ده چې کوم دی کله دی وفات کېږي نو د ده ځنکدن به ډېر زیات سخت وي. واورېده. ځنکدن به سخت وي. نبي علیه السلام په وخت کې یو صحابي و چې د هغه نه خپل مور ناراضه وه. صحابي دی، نبي علیه السلام یې لیدلی په هغه باندې ایمان راوړی دی، خو مور ترې خفه وه، ناراضه وه. هغه چې کله ځنکدن و نو د خولې نه چې کوم دی د شهادت کلمه هغه نه وته. نو صحابه کرام نبي علیه السلام پسې راغله. نبي علیه السلام چې څنګه لاړی دغه حالت یې ولیدو، ورته وایي د مور ژوندۍ ده. نو صحابه ورته وایي چې چې مور ژوندۍ ده خو هغه خفه ده، ناراضه ده. نو هغه ته وایي چې یاره د دې مور راوله. او مور یې چې کله راوستوله نو هغه ته وایي چې یاره دا ستا زوی دی، د بغیر کلمې چې کوم دی دا وفات کېږي، جهنم ته روان دی. ته داسې کار وکړه، ده ته معافي وکړه. هغه ورته وایي د ما له ډېر تکلیف را کړی دی، زه ورته معافي نه کوم،
نبی علیه السلام صحابو ته چې ورشئ خشاک را جمع کړي. نو چې کله مور یې وکتل چې اوس خشاک را جمع کېږي او زما زوی دا په اور سوځئ، نو په دغه ټایم کې چې یاره ما خپل بچی معاف کړی دی. دې نه دا پته لګي چې مور او پلار د خپل بچي سره ډېره زیاته مینه کوي، محبت کوي. مور او پلار همیشه د خپل بچي کامیابی سوچ کوي. عمرې ده که نه؟ مثلا بعضې بدبخته اولاد داسې چې مور او پلار ته ډېر تکلیف رسوي، درد رسوي، خو مور او پلار بعضې اکثر پکې داسې چې هغه په خپل بچي باندې ډېر خفه کېږي، د خپل تکلیف او د درد د وجې هغه تیر شي پې، خو بیا هم خپل بچی هغه سره دومره مینه کوي. لکه تاسو دې ته وګورئ، هغه چې خشاک ته وکتل ورته وایي ما خپل بچی معاف کړی دی. په دغه ټایم کې بیا د هغه د خولې نه کلمه خیږي واورېده او سات یې وته. بهرحال په دنیا کې چې کوم دی د خپل مور او پلار عزت احترام کول واورېده، او د هغې نه چې کوم دی دعا اخیستل. څه دې اخیستل؟ دعا اخیستل. دریم نمبر وقتل النفس، او دریم نمبر چې کوم دی هغه یو کس قتل کول. واورېده که نه؟ ناحقه قتل کول. نو قتل کول دا چې کوم دی حرام دی. نبی علیه السلام فرمایي، الله فرمایي په قرآن کې یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، چې یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو په تاسو باندې فرض کړی شوي دی قصاص. یو کس راولګېدو او په ناحقه چې کوم دی بل کس یې مړ کړو، دنه به چې کوم دی دیت اخیستې کېږي، پیسې به ترې اخیستې کېږي. او دغه شان که داسې نه وي نو بیا چې کوم دی بهتره دا ده چې سړی معاف کړي. معافي دا بهتره ده. واورېده که نه؟ بل ځای کې راځي حدیث دی چې انسان بل انسان په ناحقه قتل کو، دا داسې ده چې د ټول انسانیت قتل کو. واورېده؟ او دغه شان په آخرت کې مقتول به راځي او دغه شان چې کوم دی د خپل قاتل سر به راوړي او الله تعالی ته وایي چې یا الله دې ظالم چې کوم دی زه په کوم جرم باندې قتل کړی وم. واورېده؟ نو دې نه